دا ان شاء الله چې دا نشیز ختمیږي اخره کې به بیا ورکو. نو په دې کې د 18 نمبر دعا ده، دا د وقوف عرفات نبی علیه الصلاۃ والسلام په ترمذی شریف حدیث دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام عرفات کې کثرت سره دا دعا ویلې ده، لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. نو لهذا څومره چې راته وخت ملاویږي دا وایو، دغه شانتي درود شریف وایو، استغفار وایو. د زوال نه والا ماښامه پورې وخت دی، دا وخت په عبثو خبرو کې نه تېرو، دا ډېر قیمتي وخت دی، 8 غنټې دي. نبی علیه الصلاۃ والسلام د خپل امت لپاره دعاګانې کړي دي. هغه وخت دی نو هغسې حالات وو، څومره ګرمي وه او څومره سخته وه، او نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک راځي چې دا ټول وخت نبی علیه الصلاۃ والسلام د اوښ په شا باندې نبی علیه السلام ناست وو، اوښ بې ارامه سورلي ده، او د خپل امت لپاره نبی علیه الصلاۃ والسلام دعاګانې کړي دي. لهذا په عبثو خبرو کې به وخت نه تېرو. که یو عالم در سره یي، هغې سره مختصر غوندې نصیحت او واز وشي، هغې نه بعد که عالم وي چېرته چا سره نو اجتماعي دعا هم کولی شي، انفرادي دعا هم کولی شي. دلته یو عرفات په باره کې یو خبره یا ذهن کې یاد ساتئ چې عرفات کې د ماسپښین او د مازدیګر دا 2 مونځونه به ستاسو په عرفات کې راځي په دغه ورځ باندې، 9 ذوالحجه ماسپښین او د مازدیګر مونځ. کوم خلک چې مسجد نمره کې دي، نو هغه خلک خو به د ماسپښین او مازدیګر مونځونه دواړه، هغه د حج چې کوم امام دی دا دواړه د ماسپښین په وخت کې دا دواړه مونځونه یو ځای وکړي. هلته داسې وشي چې اول د ماسپښین مونځ وشي او هماغه وخت بیا د ماسپښین مونځ نه بعد د مازدیګر مونځ هم په مسجد نمره کې وشي. نو که یو سړی هلته هغه امام سره مونځ کوي، هغه مسجد کې دننه کوي، نو هغه خو دې د ماسپښین مازدیګر مونځونه دواړه یو ځای د ماسپښین په وخت کې وکړي. او عام چونکې خلک په خیمو کې وي، خپلو خیمو کې که تاسو مونځ کوئ نو د ماسپښین وخت به ماسپښین مونځ به د ماسپښین په وخت کې کوئ او د مازدیګر مونځ به د مازدیګر په وخت کې کوئ. خیمو کې انفرادي جمع ده، کومې چې وړې وړې جمعې د خپلو خیمو کېږي، هغوی ته دا اجازت نشته دی چې هغه د ماسپښین او مازدیګر مونځونه دواړه په یو ځای وکړي. دا چې هغه خلک چې کوم مسجد نمره کې دي او د امام الحج پسې مونځونه کوي، نو هغه خلک به د ماسپښین او د مازدیګر دواړه مونځونه یو ځای وکړي. عام خلک چې کوم دي هغه چې کوم خپل خیمو کې جمع کوي، هغه به د ماسپښین مونځ په خپل وخت کې او د مازدیګر مونځ په خپل وخت کې. چې کله داسې وخت چې لکه دا اوس چې دی او دا نور بلکل پرېوځي، د ماښام وخت داخل شي، نو هلته نه بیا 2 توپو ډزې کېږي، هر سړی اوري. هغې نه مخکې به تاسو د عرفات نه د وتلو کوشش نه کوئ. اکثر خلک داسې وي چې دا وخت د مازدیګر مونځ نه بعد هغه د وتلو ځای ته ځان ورنږدې کوي چې بس ماښام مونځ وشي، وخت داخل شي او د عرفات نه د وتلو وخت شي چې موږ زر وځو او مزدلفې ته زر ځان ورسو. نو ګوره دې کې ولایت ساتئ چې اکثر داسې بې احتیاطي وشي. هلته خو اګر چې هغوی ډېر احتیاط کوي، الله دې جزای خیر ورله ورکړي، پولیس هم ولاړي، څوک بهر پرېږدي نه، پړی هم داسې تړلی، هېڅوک هم بهر نه پرېږدي. خو بهرحال انسان له خپل احتیاط هم پکار دی. هلته چې کله وخت داخل شي د توپو 1-2 ډزې وشي، هغې نه بعد بیا هر سړي ته د تللو اجازت وي، بیا خلک مزدلفې ته روان شي. د هغې نه مخکې که څوک د عرفات د حدودو نه ووتل، هغه باندې به دم لازمېږي. لهذا ښه خیر دی 15 منټه 20 منټه دی په ارامه وځئ، او چې د عرفات نه ووتلی نو اوس به مزدلفې ته روان شئ. د ماښام وخت داخل دی، خو د ماښام مونځ به تاسو کوئ نه. دغه ورځ باندې د نبي علیه الصلاۃ والسلام سنت دا دی، د ماښام مونځ چې کله تاسو مزدلفې ته ورسېدلی، د ماښام او د ماسخوتن مونځ به په یو ځای وکړئ. اگر چې تاسو 11 بجې ورسېدلی، د شپې 12 بجې ورسېدلی، د شپې 1 بجې ورسېدلی، پیادل چې کوم خلک ځي هغه لیټ رسي، یا کوم خلک چې ټرین وغیره کې لاړ شي نو هغه زر ورسېږي. خو بهرحال چې کله هم تاسو ورسېدلی، فرض کړئ که د ماښام د ماسخوتن مونځ نه مخکې ورسېدلی، دومره زر ورسېدلی چې څنګه وخت داخل شو، ماښام نه بعد تاسو فوراً ټرین کې ورسولی، نو بیا هم تاسو د ماسخوتن د وخت انتظار کوئ. مخکې به دا مونځ نه کوئ، ماښام مونځ به د ماسخوتن په وخت کې کوئ. اصل خو د الله حکم دی، اوس موږ ته دا حکم دی چې ماښام مونځ د ماښام په وخت کې وکړو، هلته دا حکم دی چې ماښام مونځ به د ماښام په وخت کې نه کړي. د ماښام مونځ چې کله سړی مزدلفې ته ورسېږي، د ماسخوتن وخت داخل شوی، نو ماسخوتن او د ماښام مونځ به دواړه په یو ځای وکړو. دلته یو خبره بله یاد ساتئ چې دا 9 ذوالحجه موږ بیانو لګیا یو. 9 ذوالحجې نه څنګه چې عام حکم دی، تاسو ټولو ته پته ده چې تکبیرات تشریق شروع کېږي. دا تکبیرات تشریق د هر مونځ نه بعد موږ دلته هم وایو، 9 ذوالحجې نه بعد الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. دا دلته 9 ذوالحجه، 10 ذوالحجه، 11، 12 او 13 ذوالحجې د مازدیګر مونځ پورې
دا تکبیرات تشریق چې څنګه دلته سړی وایي هر مونږ نه بعد یو ځل ویل واجب دي ښځو دپاره هم هر مونږ نه بعد یو ځل دي سړي به لږ په اوچت اواز سره مونږ نه بعد وایي ښځه به ځان له خپل په هلکه اواز کې وایي خپل معمولي اواز سره به وایي نو دا هلته هم دي هلته به مونږ د هر مونږ نه بعد نهمه ذوالحجه کې بیا د هر مونږ نه بعد سړي به تلبیه اول به دا تکبیرات تشریق وایي الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد او بیا د تکبیرات تشریق نه بعد به تلبیه وایي تلبیه د ذکر دی تلبیه خو به هر وخت وایي هغې نه بعد د هر مونږ نه بعد تکبیرات تشریق او تکبیرات تشریق نه علاوه خپله تلبیه بیا درې ځله ویل د هر مونږ نه بعد دا هم سنت عمل دی مسنون عمل دی نو لهذا تلبیه به نه پرېږدو خو د نهمې ذوالحجې نه والا تر 13 ذوالحجې پورې د مازدیګر لمونځه پورې هر مونږ نه بعد تکبیرات تشریق ویل دلته هم دي او هلته هم دي دا خو دلته هم خلک وایي حاجیانو دپاره خاص نه دي بلکې دا د هر چا دپاره دي نو لهذا چې کله تاسو اوس مزدلفې ته ورسېدلئ نو مزدلفه کې اوس دا پیله واجب دي مزدلفې دا وقوف چې کوم دی دوه فرضه خو ادا شو که نه یو فرض د احرام دویم فرض د څه شي د عرفات د عرفات دا دویم فرض ادا شو اوس پیله واجب دی دا شپه په مزدلفه کې چې کله تاسو ورسېدلئ نو مزدلفه کې به دواړه مونځونه وکړئ د ماښام مونځ او د ماسخوتن مونځ طریقه به څنګه وي طریقه به داسې چې اول به تاسو د یو اقامت او یو اذان دی د دواړو لپاره دوه اذانه دوه اقامتونه نه دي چې هلته ورسېدلئ که تاسو خپله یو ډله ده اذان به وکئ او اذان نه بعد چې کوم دی بیا به اقامت وکئ امام به یو کس مخکې شي هغه به تاسو له اول د ماښام جمع درکړي ماښام جمع چې وشوله ماښام جمع نه بعد به یو ځل تکبیرات تشریق ووایي درې ځله به تلبیه ووایي هغې نه بعد به د ماښام د مونځ دا دوه رکعته سنت دا به نه کوئ بلکې فوراً به ماسخوتن جمع ته پاڅېږئ ماسخوتن جمع به وکئ ماسخوتن جمع دپاره دوباره اقامت نشته دي دا یو اقامت چې مخکې کم شوی دی هماغه اقامت کافي دی ماسخوتن جمع ته چې کله امام مخې ته شو دویمه جمع به مو کړي دویمه جمع چې کله وکړله بیا به تاسو تکبیرات تشریق او تلبیه ووایي اوس د دې نه بعد چې کوم دی اول به د ماښام د مونځ نه بعد چې کوم دوه رکعته سنت دي هغه به وکړئ بیا به د ماسخوتن مونځ نه بعد چې کوم دوه رکعته سنت دي هغه به وکړئ هغې نه بعد به وتر وکړئ دا د ماښام او د ماسخوتن مونځونه دواړه په یو ځای کول د دې دا طریقه ده چا په ذهن کې دې باره کې څه اشکال خو پاتې نه شو دي اول به یو اقامت او اذان وشي اول به امام د ماښام جمع ورکړي ماښام جمع نه بعد بس تکبیرات تشریق او تلبیه هم چې وویله دویمه به بیا د ماسخوتن جمع دپاره پاڅېږئ بغیر د اقامت نه به د ماسخوتن جمع ورکئ دلته به هماغه مسله ده تاسو ته چې ما وویلې که مقیم یې خو 4 رکعته او که مسافر دی امام نو 2 رکعته هغه ماسخوتن مونځ به ورکړي جمع به ورکړي هغې نه بعد به بیا تلبیه او تکبیرات تشریق او تلبیه به ووایي هغې نه بعد به بیا اول د ماښام د مونځ 2 رکعته چې کوم دي او د ماسخوتن د مونځ 2 رکعته سنت به ورپسې وکړئ بیا به وتر وکړئ دې شپه کې به آرام لږ وکړئ دا شپه ځکه سبا ډېره اهمه ورځ ده او ډېر کارونه حاجي دپاره کولي البته دا شپه ډېره مبارک هم ده فاذکروا الله عند المشعر الحرام قرآن کې الله رب العزت حکم کړی دی مشعر حرام مسجد دی مزدلفه کې او الله رب العزت فرمایي تاسو د الله ذکر وکئ نو دا ډېره مبارکه ورځ ده 2-3 ګنټې سړي ته د خوب بعض اوقات میلاوي شي چاته دا هم نه میلاوېږي ډېر رشي او په یو میدان کې خلک پراته نو لهذا کوم ځای کې چې درته ځای میلاو شو که چېرته تاسو ته ګورئ د یو مسله باندې ځان پوه کوئ بعض اوقات سړی راورسېږي مزدلفه ته لیټ راورسېږي زنانه ورسره وي پیدل په ورو ورو راځي ډېر ناوخته راورسېږي نو چې ډېر ناوخته راورسېږي هغه ځای داسې وي چې هغه مزدلفه ټوله ډکه شوي مزدلفې دا میدان وړوکی دی او حاجیان ټول پراته وي او بیا ځای بلکل نه وي نو هلته به بیا څه کوو نو یاد ساتئ ګوره دا واجب چې کوم دی د مزدلفې د وقوف دا وجوب دا د سحر د صبح صادق نه والا تر نور خاطب پورې دا وقوف دغه وخت کې واجب دی که تاسو ته دا شپه په مزدلفه کې ځای میلاو نه شو د مزدلفې د حدودو نه بهر درته د شپې ځای میلاو شو خیر دی شپه بهر وکوئ دا شپه دغلته کول که ځای درته په اسانۍ میلاوېږي خو مستحب او سنت عمل دی خو که تاسو ته مزدلفې میدان کې چې ډېر خلک زیات لیټ ورسي نو دومره خلک یې چې سړي ته بیا هغه مخې ته مزدلفه ډېره چې مخې ته یو لا ځای ورته نه میلاوېږي د تلو ځای ورته نه میلاوېږي خلک لږ ځای ډک شوی نو لهذا شپه بیا خیر دی بهر وکئ په سکون سره وکئ خلک د لاعلمۍ د وجې نه شپه خامخا مزدلفې د دننه کوي یو بل د پاسه یو بیا ډېره بې پردګي هم کېږي بې ستري هم کېږي نو لهذا ځای که درته چېرته میلاو شو نو د مزدلفې دا شپه به وکئ البته چې صبح صادق شو د سهار مونږ د وخت داخلېدلو نه دغه ټیم مثلا نن سبا 3:30 بجې خواوشا وخت داخلېږي سهار
نو دغه 3 بجې خواوشا چې کوم بیا مزدلفې حدودو ته د ننوتلو کوشش وکړي او مزدلفې حدود غټ غټ بورډونه لګېدلي دي په اردو کې هم لګېدلي په انګلیش کې هم لیکلي او په عربۍ کې هم لیکلي په هره ژبه کې لیکلي مزدلفه بدایه مزدلفه دلته نه د مزدلفې حدود شروع کېږي نو لهذا هر ځای کې بورډ لګېدلی داسې مسله نه وي هر چا ته پته لګي چې مزدلفه شروع شوه سهار صبح صادق هلته ګوره یو غلطي هلته دا کېږي چې اکثر خلک لا صبح صادق هم نه یو د سهار لمونځ وکړي صبح صادق هم لا نه شوی خلک ځانونه شروع کړي نو ګوره دا وخت چې څنګه دلته فرض دی دغه شانتې هلته هم فرض دی البته دا ده چې هلته په تیاره کې اول وخت لمونځ کول دا مستحب عمل دی څنګه چې وخت داخل شو تاسو به هغې نه مخکې د مزدلفې حدودو ته ځان نه باسئ ځکه اوس سملاستل خو نشته دی اوس خو چې دی اوس خالي دعا کول دي وقوف کول دي او بیا ځای میلاو شي دغه وخت کې ځکه هر سړی راپاڅېدلی اول ماښام نه چې سړی راورسېږي نو ځای ډک شوی ملاستي خلک دغه وخت ټول راپاڅېدلي ناستي ځای پیدا کېږي نو لهذا بیا به صبح صادق په وخت کې مزدلفې حدودو ته ننوځئ هلته د صبح صادق دا مونځ چې تاسو د سهار وکړلو نو دغې وخت نه بعد اوس دا وقوف دا واجب دی په ولاړه باندې په ناسته باندې لږ ساعت سړی ودرېږي په ولاړه باندې دعا وکړي بیا که ستړی شي په ناسته باندې دعاګانې وکړي نبي علیه الصلاة والسلام د نبي علیه الصلاة والسلام چې دی د الله نه دعا کړې وایي الله زما د امت ظالم هم معاف کړي زما د امت مظلوم هم معاف کړي نو د نبي علیه السلام هغه د مظلوم په حق کې دعا په مینا کې قبوله شوې وه او عرفات کې قبوله شوې وه د ظالم په حق کې نبي علیه الصلاة والسلام دا دعا چې وه په مزدلفه کې قبوله شوې وه نو نبي علیه الصلاة والسلام په کثرت سره دعاګانې کړي دي لهذا دا وجود تاسو ته ما وویلي سهار مونځ چې وکئ سهار مونځ نه بعد بیا په مزدلفه کې به دا وقوف کوئ او دا به تر هغه وخته پورې کوئ تر څو پورې چې د نورخاته ټیم نه شوی د اشراق ټیم د انور چې راخېږي بس دغه ټیم به بیا د مزدلفې نه روان شي نور د راختلو انتظار به نه کوئ بل دا لمونځ چې قضا کېدلو ټیم وي بس دغه وخته پورې چې رڼا ښه خوره شي نو د مزدلفې د وقوف وخت ختم شو اوس به تاسو دلته نه بیا مینا ته روان شئ ګورئ لږ دلته ځان په دې باندې پوه کړئ دا مکې مکرمې نه عرفات چې کوم دی دا تقریبا 11 کیلومتر دی او اول مینا راځي مکې نه چې سړی ځي اول مینا راځي هلته خو به تاسو 8 ذوالحجه باندې تللی مینا نه چې کله سړی ځي عرفات ته نو عرفات جدا دی سیده به عرفات ته راشئ واپس چې کله تاسو د عرفات نه راتلئ نو دا مزدلفه د مینا نه اول په لاره کې راځي لکه ګورئ دا دلته د سلاید ته وګورئ هغه حرم شریف دی حرم شریف نه بعد بیا دا مینا ده دا مینا ده لږ کښېنئ تاسو دلته متوجه شئ دا مینا ده مینا نه چې کومه ده په 8 ذوالحجه باندې تاسو به سیده عرفات ته راشئ عرفات دا دی د مزدلفه په منځ کې پاتې شي مزدلفه په منځ کې پاتې شي مینا نه سیده داسې سړی راشي عرفات ته 8 ذوالحجه 9 ذوالحجه په عرفات کې تېره کړي عرفات چې کله دا وخت ختمیږي ماښام کې نو بیا عرفات نه واپس مزدلفې ته راشي دا مزدلفه د مینا او د عرفات په منځ کې راځي هغه طرف نه چې تاسو راځئ نو په مزدلفه به راتېرېږئ خو ودرېږئ به نه عرفات ته به سیده راځئ واپس چې کله تاسو ځئ نو مزدلفې ته به ماښام تاسو ورسېږئ دلته به خپله شپه وکئ او شپې نه بعد صبح صادق نه بعد به دلته وقوف وکئ وقوف ودرېدلو ته وایي لږ ساعت به ودرېږئ دعاګانې به وکئ که په ناسته باندې کوئ نو هم وقوف به وشي دا واجب به ادا شي چې کله اوس دا به 10 ذوالحجه شي د حج 2 ورځې تېرې شوې 8 ذوالحجه او 9 ذوالحجه 8 ذوالحجه په مینا کې وه او 9 ذوالحجه چېرته وه عرفات کې وه 9 ذوالحجه په شپه باندې دا سرالی دا شپه مزدلفه کې وکړله سهار له 10 ذوالحجه ده 10 ذوالحجه یعنې د غټ اختر ورځ چې کومه وي په دې باندې حاجي ته 3 کاره مخې ته پراته وي دا به د دې ځای نه چې کله مزدلفه کې سحر شو او د سحر دا رڼا خوره شوله انور راختلو ټیم شولو دا به د مزدلفې نه حاجیان روان شي او چې د مینا ته به ځان ورسوي مینا کې اوس به ټوله کار چې حاجیانو کوم دی دا ګوره ډېر زیات رش والا کار وي په هر حال تسلۍ سره تلل دي که چېرته رش کې ونښتلی خیر دی لږ دې لیټ شي څه خبره نشته دی ماسپښین دې ورسېږئ 10 بجې ورسېږئ 2 بجې ورسېدلی ماښام نه مخکې چې څه ټیم ورسېدلی نو لهذا دې کې به باید دومره تادي نه کوو بعض اوقات ډېر زیات سړی دغه شي 2 کاله مخکې هم ډېره غټه واقع شوې وه تاسو ټولو ته پته ده نو لهذا مزدلفې نه به مینا ته ځئ مینا کې اوس جمرات دي چې موږ ورته شیطانان وایو شیطانان نشتل دي خو په دې ورځ باندې 3 شیطانانو کې صرف یو شیطان نشتل دي یو شیطان په 10 ذوالحجه باندې څو شیطانان نشتل دي
او دا چې کله تاسو د مینا ته ورسېدلی نو د شیطانانو دپاره یو ډېر غټ بلډینګ جوړ شوی دی او هغه بلډینګ 3 چته دی 3 چته حاجان کلاندې چت باندې ورلی که منځني له ورلی که دریم باندې ورلی دې کې هېڅ قسمه کوشش مه کوئ ثواب کې کمې زیاتې نه راځي چې په کوم چت باندې تاسو ورلی نو لهذا داسې 3 سترې جوړې شوي دي داسې یو به اول به یو راشي هغې نه بعد به بیا دویمه راشي او بیا ورپسې درېیمه راشي تاسو چې کله دې بلډینګ ته وردننه شولئ نو اول ورکوټی شیطان راځي بیا ورپسې دویم شیطان راځي او بیا ورپسې غټ شیطان راځي نو د اولني دواړه به پرېږدئ اولني دواړه به پرېږدئ دا چې څه به تېر شي دې کې نشته د اصلاح قانون اولني دواړه شیطانان به پرېږدئ او تاسو به څنګه تېر شئ ښه دلته یو خبره یاد ساتئ د مزدلفې کې یو خبره هېره شوله مزدلفه کې چې کله تاسو دا شپه کوئ نو مزدلفه کې تاسو به دلته نه ځان سره یو وړه کڅوړه وړي یو وړه لکه د پیسو کڅوړه یا داسې وړوکې غوندې کڅوړه به وړئ ځان سره او د چڼې برابر او یا کاڼي به واړه واړه مزدلفه کې راغونډوئ دا یو خبره هلته هېره شوله دا یاده ساتئ کوم ځای نه به کاڼي راټولوئ دي مزدلفې نه دا کوم ځای کې چې تاسو شپه وکړله یو وړه کڅوړه به ځان سره وساتئ او څو کاڼي به راټولوئ او یا کاڼي به راټولوئ او یا کاڼو هغه تفصیل به زه تاسو ته بیانوم چې کوم کوم ځای کې به دا لګي نو دا او یا کاڼي به تاسو مزدلفې نه ځان سره په دغه کڅوړه کې راخیستي او چې تاسو کله راشئ نو دا شیطانان دي دې بلډینګ ته چې ننوتلی نو اول یو شیطان بیا ورپسې دویم دی دا دواړه به پرېږدئ او تېر به شئ داسې څه به تېر شئ یو نه به هم تېر شئ دویم نه به هم تېر شئ دریم شیطان چې کوم ته جمره عقبه وایي یا هغې ته غټ شیطان وایي هغه دریم شیطان به په 7 کاڼو باندې ولئ دې او یا کاڼي چې دا کوم تاسو ځان سره راخیستي دي په دې کې به 7 کاڼي راوباسئ او د دې غټه ګوته او د شهادت دا ګوته ګوره داسې ما ته وګورئ د شهادت دا ګوته او دا غټه ګوته په دې کې به دا کاڼي داسې ونیسئ او بسم الله الله اکبر یو کاڼي به داسې ولئ بیا او دا کاڼي به داسې ولئ چې تاسو داسې حالت کې ولاړ یئ چې مینا ستاسو ښي طرف ته او خانه کعبه ستاسو بیت الله ستاسو ګس طرف ته داسې طریقې سره به ولئ شیطانان یعنې شیطان داسې دی دې طرف نه به ورشئ چې مینا ستاسو کوم طرف ته ښي طرف ته او خانه کعبه هم کوم طرف ته ګس طرف ته دا مستحب عمل دی خیر دی که پاتې شو خرابي به نه راځي دې کې نو کاڼي به راوالی او هر کاڼي سره بسم الله الله اکبر هغه شیطان دپاره چې هغې کوم هغه داسې ستون جوړ کړی دی ډېر غټ دی لرې دی هم سره ایستلی شي خو البته هغې نه ګیر چاپېره داسې یو پیاله او تالاب غوندې جوړ کړی دی هغه تالاب کې دا ستنه داسې راوتې ده نو که هغه تاسو هغه پرژۍ ونه ایستله او ستاسو هغه کاڼې هغې نه ګیر چاپېره چې کوم تالاب غوندې دی هغې کې هم پرېوتلو نو بیا هم د عمل ادا شي ضروري نه ده چې خامخا دې هغې باندې ولګېږي بعضې سړی ځینې وخت کې رشي لرې نه ورته موقع میلاوه شي نو لهذا که چېرته لرې نه هم تاسو وویشتلو او هغه ولګېدلو خو ښه خبره ده که هغه ونه لګېدلو او هغې نه ګیر چاپېره چې کومه پیاله غوندې او تالاب غوندې جوړ دی که کاڼې هغې ته ورورسېدلو نو دې سره دا عمل وشي نو بسم الله الله اکبر بسم الله الله اکبر دلته بعضې خلک ډېر زیات د جهل د وجې نه څوک په چپړو باندې دا شیطان ولي او څوک غټ غټ کاڼي رلي او څوک څه کوي او څوک څه کوي نو لهذا دا عمل چې څنګه نبي علیه السلام کړی دی زموږ دپاره د ټولو نه زیات اسوه حسنه او ښه طریقه د چا ده د الله د رسول صلی الله علیه وسلم ده نو لهذا دا وکاڼي بسم الله الله اکبر بسم الله الله اکبر دا وکاڼي چې تاسو وویشتل نو بس دې سره دا کاڼي چې کله تاسو وویشتل دغه وخته پورې ستاسو تلبیه وه دې سره به ستاسو تلبیه ختمه شي تلبیه هغه عمل چې کوم دې وخته پورې تلبیه اوس ختمه شوله چې دا کله وویشتل اوس به څه کوو اوس دې نه بعد دا یو واجب په مزدلفې ادا شو دویم واجب دا وشو دې نه بعد دریم واجب کوم تاسو ته سر کې ما ښودلی قرباني ده قرباني اکثر چې کوم د قربانۍ ځای دی دا مینا نه ډېر لرې دی نو که تاسو چا مخکې حج کړی نو هغه خو بیا تللی شي هغه ځایونه هم ورته معلوم وي او زنانه ورسره نه وي نو په خپله قرباني بهتره ده خو دغه ورځ باندې سړی دومره زیات ستړی او نور کارونه هم لا پاتې دي طواف زیارت هم پاتې دی نو لهذا چا لکه داسې معتمد سړي ده معتبر سړي ده بینکونو باندې ونه کوئ قرباني ځان به د دې نه ساتئ بهتره نه ده بینک باندې قرباني کولو کې بې احتیاطي راځي یو خو قرباني په څاروي کې چې کوم دی هماغه شرایط پکار دي چې کوم شرایط دلته موږ قرباني د غټ اختر کوو هغه شرط پکې ضروري اکثر هلته داسې دي ګډانو چې دی کې عام د غیر معتمد خلک چې نو بس دې کې دا نه ګوري او واړه واړه به چې هغه ملال کې هغې سره قرباني نه ادا کېږي
نو لهدا قربانۍ لپاره به بااعتماده سړی چې کمی هغه به وګورئ بلډینګونو کې مې داسې د حاجیانو سره ګروپونو کې نور خلک کمی ګروپ والا چې څنګه پرایویټ خلک ځي هغه په خپله د دې بندوبست کوي نو لهدا هغه سره به خپله رابطه ساتئ ټلیفون باندې تاسو ته ووایي هغه ته به ووایي چې لا ما شیطان نه دی ایستلی چې تر څو لا تا شیطان نه ایستلی تاسو ته ما ویلو ترتیب واجب دی هغه وخته پورې به هغه سره رابطه ساتئ چې لا ګوره زما قرباني لا ونه کړي ما شیطان نه دی ایستلی چې کله تاسو شیطان ولئ هغه سره به رابطه وکړئ چې ما شیطان وویشتلو زما د طرف نه اوس قرباني وکړه هغه به ستاسو د طرف نه قرباني وکړي چې قرباني وکړله او دوباره تا سره رابطه وکړله یا تا ورسره رابطه وکړله او تا ته دا وویلی شو چې ستا قرباني وشوله نو اوس به تاسو بیا دریم عمل کوم دی دریم عمل د دې نه بعد بیا سر خرول اوس به تاسو سر وخروئ او زنانه به اخته وړه کړي د دې نه بعد به احرام دا کوز کوي دا د احرام پابندیانې په تاسو باندې ختمې شولې اوس به تاسو هر عمل ستاسو دپاره جایز شو خو یو عمل لا اوسه پورې نه دی جایز هغه عمل څه دی هغه خپل کور والو سره د خاوند او د ښځې والا تعلق دا به هغه وخته پورې نه شئ قایمولی تر څو پورې چې طواف زیارت تاسو نه کړی احرام کپړې خو بدلولی شئ احرام کپړې کوزي کوي دا درې عملونه وشو شیطان هم وویشتلو او بیا هغې نه بعد هم قرباني وکړله هغې نه بعد هم سر وخرو نو بس اوس خپلې کپړې کوزي کوي د احرام دوه څادرې کوزي کوي کپړې واچوئ خپل پاک صفا ولامبئ خوشبو هم لګولی شئ نوګان هم کټ کولی شئ هره پابندي ستاسو نه ختمه شوله سوا د دې یو پابندۍ نه هغه ما تاسو ته وویلې هغه طواف زیارته پورې هغه پابندي ده هغه چې دا تاسو طواف زیارت نه کړی هغه وخته پورې به هغه پابندي برقراره وي یو خبره بله ځان پوهه کوي یو خبرې باندې دلته کله داسې وشي چې اوس مثلا تاسو شیطان وویشتلو او بیا ورپسې قرباني ده قربانۍ والا سړی وایي چې لا خو موږ ته ډېر زیات ټیم پاتې دی موږ خو لا سالون نه دي اخیستي یا غذا ته رسېدلي بیا نه یو او قرباني به چې کوم دی نو 2-3 بجې 4 بجې مازدیګر خوښه موږ کوو هغې نه مخکې قرباني لا نه ده موږ لرې یا ډېر راشي هلته ځینې وخت داسې وشي تاسو چې چا له پیسې ورکړي هغه په خپله لا شیطان نه ایستلی رش کې نه ښه دی یا هغه په خپله لا دې ځای کېږي او هغه به هلته ځي او بیا به څاروي اخلي او قربانۍ به نو دې کې 5-6 ګنټې 8 ګنټې نو لهذا دلته اوس سړی داسې کولی شي چې دا شیطان خو ایستلی دی دا دوه عمله ته لا پاتې دي قرباني او سر خرول نو دا همدې طواف په د احرام په دې دوه څادرو کې دا داسې کولی شي چې د دې شیطان نه سیده لاړ شي دا ټنل وتلی دی سرنګ جوړ شوی دی هغه سرنګ کې سیده لاړ شي حرم شریف ته لا وخت سره شته دی نو دا همدې احرام کې چې کوم دی طواف زیارت که کوي نو کولی شي طواف زیارت دپاره ترتیب نشته دا درې عملونه خو تاسو ته ما وویلې د ترتیب دي که نه چې دا به یو بل نه مخکې وروسته نه کوئ اول به شیطان ولئ ورپسې به بیا چې کوم دی قرباني کوئ ورپسې به سر خروئ خو شیطان ایستلو نه بعد تاسو سره دا ټیم شته دی نو دا یو فرض چې ستاسو په ذمه باندې کم پاتې دی طواف زیارت دا فرض لا تاسو به قربانۍ د کولو نه مخکې هم کولی شئ قرباني کې ګډې وي قربانۍ نه مخکې لاړ شئ حرم شریف کې دا غټ فرض تاسو مخې ته پاتې دی طواف زیارت دا طواف زیارت چې کوم دی دا به تاسو وکړئ البته که قرباني په وخت باندې وشوله قرباني په ټیم وشوله تاسو شیطان وویشتلو او بیا هغې نه بعد رابطه وشوله قرباني وشوله په ټیم نو قربانۍ نه بعد به سر وخروئ خپلې دیرې ته لاړ شئ داسې سیده سورنګ کې مکې مکرمې سره خوا کې کومه ستاسو دیره ده هلته خپلې کمرې ته لاړ شئ خپلې کپړې بدلې کوئ غسل وکئ لږ ساعت آرام وکئ چې ښه طبیعت هم برابر شي طبیعت د برابرېدلو نه بعد آرام سره لاړ شئ حرم شریف کې اوس تاسو مخې ته یو غټ آخري چې کوم ټولو نه ګران کار دی هغه طواف زیارت دی ځکه چې دا 20 لکه او 30 لکه حاجیان دا ټول حاجیان په دغه ورځ باندې په یو ځای باندې طواف کوي عام ورځو کې خو څوک مخکې څوک وروسته څوک یې کوي څوک یې نه کوي خدا هر چا دپاره فرض دي نو دغه طواف زیارت دا د دې حج دویم ګران عمل دی او فرض عمل دی آخري فرض چې تاسو کله دا احرام کوز کړلو او خپل ځان هم چې دی ښه په ارامه کړلو لږ ساعت ارام وکړئ خیر دی مازدیګر دې لاړ شئ ماښام لاړ شئ دا په دې 10 ذوالحجه باندې هم کېږي په 11 ذوالحجه باندې هم کېږي په 12 ذوالحجه باندې هم کېږي طواف زیارت چې کوم دی ګوره دا په دغه ورځ ضروري نه دی که ډېر زیات ستړي خیر دی ارام وکړئ کپړې بدلې کړلې سره مو خرولو ارام وکړئ سباله وکړئ سباله هم تاسو طبیعت نه برابر بل سباله وکړئ نو لهذا طواف زیارت دپاره د غټ اختر دا 3 ورځې چې کوم دي 10 ذوالحجه په دغه ورځ باندې هم کولی شئ سباله هم کولی شئ او 12 ذوالحجه باندې هم کولی شئ د شپې هم کولی شئ د ورځې هم کولی شئ په دې کې هېڅ قسمه تخصیص نشته دی او دا داسې اهم رکن دی که چېرته دغه وخت کې دا نور
زنانه چې کوم دی په خپل مخصوص ایامو کې نو بیا به څه کوو نو دا نور ټول کارونه خو به داسې وکړي مینا او عرفات او مزدلفه دې کې خو چېرته جومات ته تلل نشته دی نو لهذا دا خو به ټول زنانه په خپل مخصوص ایامو کې وکړي او که چېرته طواف زیارت دی اوس دغه وخت کې زنانه بیماره ده نو طواف زیارت به نه کوي طواف زیارت دپاره انتظار به کوي اثرو لپاره خو دا 3 ورځې دي 10 11 12 که زنانه بیماره ده نو چې کله دا پاکه شوله خیر دی 13 ذوالحجه باندې پاکه شوله 14 ذوالحجه باندې پاکه شوله 15 ذوالحجه باندې پاکه شوله کله چې زنانه پاکه شوله غسل یې وکړلو دا طواف زیارت د زنانو لپاره د بیمارۍ په حالت کې بیا د هغې لپاره هله به ټیک وي چې کله هغه پاکه شوله دا 3 ورځې دا د هغې لپاره لازمې نه دي او دې کې علماو تر دې پورې لیکلي دي که د یو سړي جاز فوراً چې کوم دی 14 او 15 ذوالحجه باندې جاز دی او فلایټ یې دی د واپسۍ زنانې لا بیماره ده نو دا به هغه جاز کې خپل کوشش کوي سیټ به نسته کوي راځي به نه تر څو پورې چې زنانه دغه طواف نه کوي دا طواف د هغې د ذمې نه نه ساقطېږي هغه وخت پورې به انتظار کوي چې د بیمارۍ نه ووتله هغې نه بعد یې غسل وکړلو هغې نه پس به دا طواف زیارت والا فرض ادا کوي دا د حج فرض رکن دی ما تاسو ته وویلې چې فرض چې کوم دی د هغې نعم البدل نشته د هغې جبیره او تاوان او نقصان نه پوره کېږي نو دې دپاره به زنانه انتظار کوي تر څو پورې چې هغه پاکه شوې وي هغه وخته پورې به انتظار کوي سړو لپاره 3 ورځې دي تاسو ته ما وویلې 10 ذوالحجه دا کومه ورځ چې د شیطان ومشتلو په دغه باندې کوي که سبا یې کوي 11 ذوالحجه او که 12 ذوالحجه دې 3 ورځو کې چې هر وخت ته ټیم میلاو شي هر وخت یې طبیعت برابر شي دې کې نه د ورځ قید شته نه د شپې قید شته دا 72 غنټې دي دې 72 غنټو کې دې 3 ورځو کې چې هر وخت تاسو ته ټیم میلاو شو نو دا طواف زیارت به کوئ او طواف زیارت به څنګه کوو نو ما تاسو وویل ګوره طواف زیارت که یو سړي لا قرباني او دغه نه دی کړی سر یې نه دی خرولی نو دا خو به لا احرام کې دا خو به بیا په احرام کې څنګه چې تاسو ته ما وویلې شیطان هم ونیشتلو او لا ټیم در سره شته دی احرام کې لاړ شه حرم شریف ته او طواف وکړه نو که یو سړی په احرام کې طواف زیارت کوي نو احرام کې به هماغه 2 سنتونه چې کوم تاسو ته مخکې ما ویلي یو خو استباع یعنې هغه صادر چې کوم دی دا خی ولی چې کوم دی دا به بربند ساتي د ښي ترخ نه لاندې به داسې صادر را تېروي او رمل چې کوم دی رمل په 3 چکرو کې څنګه چې موږ پرون د عمرې په طواف کې بیان کړی چې اولني 3 چکرو کې به لږ داسې مټې کلاوې ساتي او د پهلوانانو په شان به اولني 3 چکره وایي او بیا وروسته 4 چکره به عام رفتار سره وایي نو څنګه چې د عمرې طواف وو هماغه شانتې دا طواف دی 2 چکره به هماغه شانتې اول سر د استقبال نه شروع کوي بیا به 8 استلامه کېږي اخره کې چې کوم دی هغه 2 رکعاته به د طواف نه بعد وکړي مقام ابراهیم سره او بیا 2 رکعاتو نه بعد به زمزم وڅښي بیا به راشي حجر اسود ته به استلام وکړي بیا به لاړ شي صفا مروه سره بروس کال او نه بل کال ول ملګری زمونږ تللی و دلته چې تپوس ته وکړلو نو طواف زیارت یې کړی او صفا مروه یې نه وکړې صفا مروه هغه سعی کې پاتې شوې وه نو لهذا هغې باندې بیا دم لازمېږي دم به بیا د حرم حدود وکړي حرم دلته پیسې به چاله ورکوي چې هلته ده هغه دم دلته هم سړی نشي ورکولی حرم کې ورکوي نو لهذا هماغه شانتې چې څنګه طواف د عمرې و ما تاسو ته ویلي څنګه طواف د عمرې و هماغه طواف زیارت هم دی 2 چکره دي هماغه شانتې او هماغه شانتې د 2 چکرو نه بعد د صفا مروه سعی ده صفا مروه دا سعی چې کومه ده د هغې هماغه طریقه ده پرون چې څنګه تاسو ته ما وویلې چې هغه شنه لیټونه بره لګېدلي دي هغه شنو لیټونو په منځ کې به صفا منه به سعی شروع کوي اول چې صفا له راغې نو صفا باندې به لږ داسې راوخېږي خانه کعبې ته به مخ کړي او لاسونه به اوچت کړي او دعا به وکړي بیا به د صفا نه د خپل چکر شروع کړي او سړي چې کوم دی هغه شنه لیټونو په منځ کې د شنو لیټونو په منځ کې به سړی منډه وایي میلین اخضرین ورته وایي پرون هم تاسو ته ما ویلي هغې کې به دا دعا وایي رب اغفر وارحم وانت الاعز الاکرم په دې کارډ باندې لیکلې شوې دعا ده هغه صفا مروه چې مروه ته لاړې یو ځل یو چکر پوره شو مروه کې به بیا خانه کعبې ته داسې مخ راتاو کړي لاس به اوچت کړي او هغه دعا به وکړي هلته نه به بیا را روان شي بیا به صفا له راشي داسې صفا مروه او بیا مروه صفا دا 2 چکرې به داسې پوره کړي صفا نه شروع کړې وه او مروه باندې به د دې اختتام وشي دا عمل چې کله ستاسو وشولو نو ستاسو د